أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين مخکې آیاتونو کې تذکره وه د مخکې نه د نوح علیه السلام بیا ورپسې د عادیانو د هغې تذکره وشوه. بعضې خلک پکې راغله نو هغوی پکې دا خبرې هم کولې چې د بشر تابعداري نه ده پکار. په دې دور کې په دې زمانه کې هم داسې خلک شته وایي زموږ پیغمبر بشر نه دی وي، منګه د بشر تابعداري نه کوو. نو دا خو هغې کافران هم وی د بشر تابعداري مه کوئ. الله رب العزت پیغمبر ته وایي ته ورته اعلان وکړه زه ستاسو په شانتې یو بشر یم، زما او ستاسو کې بشریت په لحاظ سره فرق نشتی، فرق په نورو څیزونو کې دی، نورو صفتونو کې دی. هغه د پیغمبرۍ صفت دی، هغه د وحی د کېدو صفت دی. تاسو ته وحی نه کېږي، ما ته وحی کېږي. تاسو پیغمبران نه یئ، زه پیغمبر یم. زما سره د الله رب العزت د طرف نه رابطه کېږي. د جبرئیل علیه السلام په ذریعه باندې رابطه زما او د الله ده. ستاسو سره هغه رابطه ډایرکټ نشتی. تاسو ته خبر در کوم، که تاسو له خبر در کولی کېږي نو زما په ذریعه به در کولی کېږي. قیامت د ورځې نه خلکو انکار کو، دی پکې دا هم وی چې دا خو زموږ ژوند دنیوي دی، څوک مري او څوک پیدا کېږي، څوک مري او څوک پاتې کېږي وغیرہ وغیرہ دی خبرې کولې. دوباره ژوند پکې کم یو دی. پیغمبر پسې بیا نور خبرې هم کولې، وایي دا خو لیونی دی، الله به یې درو جوړ کړلی، کله سوي کله سوي. آخر کې پیغمبر تنگ شو، یا خلق قلاری گنا نو خیره ورته وکړي. خیره بعضې پیغمبرانو په ظاهر کې کړلی، بعضې په داسې انداز باندې کړلی چې ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یا الله زما او زما د قوم منځ کې فیصله وکړي. رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام هم ویلو، دلته کې بیا راغله رب انصرنی بما کذبون. یا الله زما امداد وکړي په سبب د هغه چې د خلکو خو زما تکذیب وکړو. نو چغه پرې راغله او خس و خاشاک یې جوړ کړو. الله یې نور خلک مې پیدا کړو. د هر چا دپاره یو وخت مقرر دی، د هغه وخت نه هغه مخکې کېدی نه شي. چا چې د خپل پیغمبر تکذیب کړلی، د الله د خبرې تکذیب یې کړلی، نو الله وایي دغه ظالمان بعضې پسې موږ ورپسې کړو، څنګه چې عادیان سمودیانو د نوح علیه السلام قوم نورو دا لاړه په مخکې یو لاړ ورپسې بل لاړ ورپسې بل لاړ، عذابونه پرې راغله تباه شو. نو نن د هغې قصې موجودې دي، هغې څنګه تباه شو، څنګه عذاب پرې راغی، چا باندې سیلۍ راولېږله، چا باندې چغه راولېږله، چا باندې زلزله او چغه دواړه راغله، چا باندې سیلاب راولېږه، څوک یې په دریاب کې لا وکړو. دا ټولې خبرې
الله رب العزت وی فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، نو بعضی پسې ورپسې کړه، نو قصې د عبرت مې تی جوړې کړې، نو هلاکت ته د هغه قوم د پاره چې ایمان نه راوړي. نو اوس وایي موسی علیه السلام مې ولېږه، د هغه ورور هارون علیه السلام مې ولېږه فرعون ته، د غټانو ته هغوی تکبر وکړو، دا قوم تکبر کوونکي وو. وروستو د عیسی علیه السلام تذکره کوي، بیا الله رب العزت وایي دا ټول انبیا علیهم السلام چې کوم راغلي د دې په یوه مسله باندې راغلي، د دې یو بل سره د دې په منځ کې اتحاد او اتفاق او په مسله د توحید باندې. بعضې مسلې فروعي مسایلو، بعضې وخت کې شته او بعضې وخت کې نشتي. د یو پیغمبر په وخت کې یو مسله ده، بل پیغمبر په وخت کې بل مسله ده، لیکن د توحید مسله هغه د هر پیغمبر په دور کې راغله. بعضې خبرې پیغمبري خبره شوه، د رسالت خبره شوه، نو دا خبره اتفاقی وه چې دغه د الله خبره ومنئ، د رسول خبره ومنئ. ورپسې خبره کوي ټولو رسولانو ته هم دا خبره کړې شي ده، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او پاکیزه خوراک خورئ او عمل چې کوئ نو عمل صحیح کوئ. عمل صحیح هغه د الله رب العزت د حکم مطابق د پیغمبر په طریقه باندې عمل ته وایي، هغه عمل کوئ. الله وایي دا ستاسو دا یوه ډله ده، د دې منځ کې اتحاد اتفاق دی، لیکن نور خلک راغله هغوی هغه دین تس نس کو. پیغمبرانو چې کوم دین پرېښودی و دې ته بیان کړی و هغه یې تس نس کو، هغوی خبره راځي. ثم ارسلنا موسی واخاه هارون، بیا راولېږه موږ موسی علیه السلام او دا غرور هارون علیه السلام بآیاتنا په خپلو آیتونو باندې، په واضح نښو باندې وسلطان مبین، او په دلیل ښکاره باندې، دلیل وسره و. الله رب العزت د طرف نه ورته ویلی شي ولاړ شه فرعون پسې، دا دلیل ورته ووایه، دا دلیل ورته ښکاره کا. الی فرعون، لاړ شي فرعون پسې، وملئ دا غټانو پسې، فاستکبرو، نو د خلکو تکبر وکړو، وکانو قوم عالین، او دی قوم تکبر کوونکي، ځان لوی ګڼونکي وو، ځان یې اوچت ګاڼه. فقالو، نو دی خلکو دا وی انؤمن لبشرین مثلنا، آیا موږ به ایمان راوړو د دوه بشرانو باندې، دا خو دوه انسانان دي، دوه بشر دي، مثلنا زمونږ غوندې دي، زمونږ په شانتې انسانان دي، وقومهما لنا عابدون، او د دې دواړو دا قوم چې دی دا زمونږ غلامي کوونکي دي. فرعون خو ظلم کړی و که خلک یې خپل غلامان کړي وو، چا خوا دې خوا نه شو کولی. وروسته وراشي همغه یو ځای کې تېر شوي مو، موږ ویلو هلته کې د موسی علیه السلام قوم یې غلامان کړي وو. کله چې موسی علیه السلام راغلی، موسی علیه السلام ته هغه وایي، فرعون ورته وایي چې علم نربک فینا ولیدا، موږ ستا تربیت نه دی کړی په ډوکوالي. موسی علیه السلام بیا د هغې جواب ورکوي چې ان عبدت بني اسرائیل، تا بني اسرائیل د غلامان کړي وو، دومره ظلم او زیاتی دی کړی وو، آزاد خلق دی هغه د غلامان کړي وو. وروسته سورت شعراء کې هم راځي، دلته کې وقومهما لنا عابدون، دا قوم خو زمونږ غلامان دي، زمونږ نوکران دي، زمونږ تالی سټ دي وي. دا خپل چا باندې یو سړی احسان وکړي، دا احسان زبادل نه پکار، کم چې خاندانی سړی نو دی نه وي ښه.
خاندانی سړی او چا باندې احسان کړی نه هغه بادي نه هغه بیانوي نه هغه وخت په وخت باندې په نوړی نه ږدي نه دی یو دا په احسان یې وکړو هلکه ستا خبره یې رشه ما چې پلان کې ځای کې لاس تر کړو پلان کې ځای کې دا پلان کې احسان مې سره کړو ير دي شي هغه پلان کې ځای کې خو ته وجلې ما خلاص کړی وی ته خو وهلې ستا خو بېزتي کوله ما خلاص کړی وی زه په منځ کې شوم زما خیال یې وساته ته پرېښودې هېر دې شو دې ته احسان زبادل وایي هلته کې به راشي وقومهما لنا عابدون قوم یې زمونږ غلامان دي او موږ به اوس د دغې قوم نه دوه کسان دي بني اسرائیلو نه چې موسی علیه السلام دی هارون علیه السلام دی اوس د هغه تابعداري موږ کوو هغه باندې به اوس ایمان موږ راوړو فکذبوهما نو تکذیب وکړو د دې دواړو فکانو من المهلکین نو شو دوی د هلاک شوونه د موسی علیه السلام تکذیب یې وکړو د هارون علیه السلام تکذیب یې وکړو نه منو دا پیغمبران نه منوي فکانو من المهلکین شو دوی د هلاک شوونه ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړه موږ موسی علیه السلام له کتاب لعلهم یهتدون د پاره دی چې دا خلک هدایت بیا مومي کتاب یو ورکړی موسی علیه السلام لا کتاب سے تورات ولقد آتینا موسی الکتاب موسی علیه السلام له موږ کتاب ورکړو د هغې نه مخکې صحیفې ول هم ورکړې وې بیا وروستو غټ کتاب تورات ورته میلاو شو څه دپاره لعلهم یهتدون دپاره چې دا خلک د دې خلکو دپاره دا دستور شي دا قانون شي دا د هغې دپاره یو لایحه عمل شي لعلهم یهتدون دپاره دی چې دا خلک هدایت بیا مومي دا خلک په هدایت راشي وجعلنا ابن مریم وامه آیة او ګرځولی موږ ابن مریم علیه السلام لره عیسی علیه السلام لره و امه او مور د هغه آیة نښه دا نښه وه عیسی علیه السلام ځان له نښه ده مریم علیه السلام ځان له نښه ده دا د الله رب العزت د طرف نه نښې دي دې دپاره چې دا خلک ایمان راوړي ولې عیسی علیه السلام ابتدا کې یو خو د هغه پیدایش هغه په عجیبه طریقې باندې بیا د هغه خبرې کول په ابتدا کې مسله د توحید بیانول د هغه رسالت خبره کول د هغه د مانځه وغیره زکات خبرې کول دا دین بیانول په ډوکوالي کې د غیږې په عمر کې بس چې څنګه راوړی شو نو ورځ دوه وروستو ورځ به تېره شوي نیمه به تېره شوي بس هغه لګیا دی اوس خبره کوي ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم او الله زما رب دی او ستاسو رب دی نو هغه په ربوبیت باندې ونیسئ دا نیغه لار ده خاص د الله بندگی کوئ الله یو ومنئ ان الله ربي وربكم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم نو جعلنا ابن مریم و امه آیة ګرځولی موږ ابن مریم لره عیسی علیه السلام لره د هغه مور نښ آیة دا یوه نښه وه واویناهما الی ربوة ټکانه ورکړو موږ دې دواړو لره الی ربوتنا سربې ځمکې ته ذات قرار و معین چې هغه قراري واله وه د اوسېدو واله وه و معین او چینو واله وه د چینو واله ځمکه وه چینې پکې وې دا الله رب العزت بعضې ځمکو کې دا خاصیت ورکي چینې پکې وې نو چینې دې پکې وه جعلنا ابن مریم و امه آیة واویناهما الی ربوة ذات قرار و معین یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ویلې کېده وته هر یو پیغمبر ته د هغه په دور کې ویلی شي هغې ته ویلې کېده دا خبره یا ایها الرسل اے رسوله
هر یو ته وي، هر وخت کې وي. نو ټولو رسولانو ته دا خبره شي وکلوا من الطیبات، خورئ د پاکیزه او رزقونه وعملوا صالحا، او عمل کوئ صالح نیک عمل کوئ. خورئ د پاکیزه خوراکونو نه، بعضې پاکیزه خوراک چې خورئ حلال خوراک، پاکیزه خوراک د خپل لاس د کسب خوراک. نو ډېر پیغمبران داسې چې هغې ځان له خپل کار کسب کړلی، هغې باندې ګټلی دي او هغې باندې لږه هغه خوري. داود علیه السلام باندې کې راغلی نور پیغمبران چې دي هغې هم کار کسب کړلی. نو یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، اے پیغمبرانو اے رسولانو خورئ د پاکیزه او رزقونو نه، وعملوا صالحا، او عمل کوئ صالح نیک عمل د قرآن الله د رسول د حکم مطابق. یا الله طرف نه کوم حکم شوی دی پیغمبر ته هغې مطابق پیغمبر ته وایي ما او تا ته اورئ. انی بما تعملون علیم، یقینا زه په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ پوه یم، څه چې کوئ نو الله بې پوه دی. انی بما تعملون علیم، الله رب العزت ډېر زیات پوه دی، داسې پوه بل څوک نشتی. الله رب العزت د دې انسان د اعمالو دپاره د دې انسان باندې خپل بدن، خپل اعضا و جوارح دا هم پې ګواهان کړلي. بعضې لګیایي دا څه چې دی نو دا ریکارډ کېږي. ښه دی چې څه کوي نو دلته کې دا بدن دی د دو دلته کې خلک اوس کیمرې لګوي که نه، څوک خوفیه کیمره ولګوي، بعضې خلک لګیایي د هغې سره قلم کې کیمره وي، بعضې خلک یې په بټن کې ورسره کیمره وي. کوټ یې اغوستی دی، په کوټ باندې بټن لګول دی، په هغه بټن کې کیمره لګېدله، چا سره مخامخ کېږي خبرې کوي هغه ریکارډ کېږي، تصویر هم ریکارډ کېږي او خبر هم ریکارډ کېږي. دا دی اوس دا زده کړه کوي. الله رب العزت قرآن کریم کې وایي الیوم نختم علی افواههم، د دې په خولو باندې به موږ تالې ولګو، نو تکلمنا ایدیهم، بیا به د دې لاسونه موږ سره خبرې کوي، وتشهد ارجلهم، او د دې خپې به ګواهي ورکوي بما کانوا یکسبون، څه چې کړلي په هغې باندې به کوي که نه. بل ځای کې راځي سرمنې به خبرې کوي، دې سرمنو کې هم داسې یو شی لګېدل دی، الله لګول دی، الله قادر دی، دا لګیا دي، هغه خپل ریکارډینګ کوي. سبا قیامت کې په خوله باندې بوله مهر ولګوي، خولې ته به وایي ته مه وایه، سترګې به لګیایي نو سترګې به خبرې شروع کړي، غوږونه به خبرې شروع کړي، سرمنې به خبرې شروع کړي، لاس به خبرې شروع کړي، خپې به خبرې کوي. الله انی بما تعملون علیم، یقینا زه په هغه څه تاسو کم کوئ په هغې باندې زه پوه یم. دا ته غواړې زه ریکارډ ورته برسېره کوي. ښه دغه یو میموري کارډ دی، وړوکی شی دی، په هغې کې په زرګونو قصې او په زرګونو په هغې کې ویډیوګانې یو شی بل شی پکې راځي. الله رب العزت د دغې نه زیات قادر دی. ښه دغه به څه شی دغه نه ستا په بدن کې په خپله دننه میموري کارډ پکې لګېدل دی، ښه ریکارډر پکې لګېدل دی، هر ځای کې لګېدل دی، هر ځای ریکارډینګ کوي. دا ځمکه چې ځمکه هم ریکارډینګ کوي. سبا قیامت کې الله وایي یوم تحدث اخبارها بیان ربک او حالها، دا ځمکه به خپلې خبرې کوي، دیوال به خبرې کوي، ځمکه به خبرې کوي. بله یوه خبره کړوه، مانځه کې تاسو چې ودرېږئ نه جدا جدا ځای باندې ودرېږئ. ښه مونځ چې کله یو ځای کې وکړئ نو هاخوا ته نور مونځونو له بیا سنتو له نفلونو له بیا شاته شئ، بل طرف ته شئ، ځای بدل کوي. ولې چې دا ځای ستا لپاره ګواهي کوي. ځان له یو اخور مه جوړوه
یو اخبار باندې راځي حال دغه په یو ځای باندې ودرېږي نه ځای بدلوا کله به مخکې راځي نو کله به وروستو راځي نو کله یو ځای کې مونځ کوه نو کله بل ځای کې مونځ کوه دې لپاره چې ستا دا ځمکه به ستا لپاره ګواهي کوي که نه انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امة واحده یقینا دا امت ستاسو دا یو امت ته وانا ربکم فاتقون از ستاسو رب ابن خاص زمانه ویریږي وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ستاسو دا ډله چې دا یو ډله ده وانا ربکم ستاسو رب ابن فاتقون خاص زمانه ویریږي زمانه یره کوي نو زمانه خلق یروي فتقطعوا امرهم بینهم زبرا نو د خلک چې کوم رستورالو امتیان راغله نو کټ کړه حکمونه داغي کارونه داغي په خپل کې زبران ټوکړي کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله پس هغه څه چې د دې سره دی باغ باندې خوشحالي کوونکي دي سچ وسره دی باغ باندې خوشحالي کوي لګیا دي څوک مانځه پورې خدي مونږ کوي زه ډېر غټ مزګزار یم ډېر دیندار سړی یم اخوا ده بیا بل د سودم ته بیا شینی روجه بیا نشتی زکات بیا نشتی نور قصې چې ګوره وته هغه کې بیا نه اگر دین یوازې مونځ نه دی ښه جسې یوازې مونځ خبره خلاصه ده نه دین اسلام شریعت دا مکمل ضابطه حیات ته یعنی یو ټوکړه چې راواله هغه ګرځي یو ټوکړه باندې کار نه کیږي اخلا کوئی منګه کو کورکمان غوټه همونده وېزه په ساری ما یوازې کورکمان په غوټه باندې سړی پنساری کیږي نه اے پنساری شو نه ټول هر سبا ځان سره ساتي ویا فتقطعوا امرهم بینهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم الله یې پرې دی لرا فی غمرتهم په غفلت د دې کې پرې دی لرا په گمراهی د دې کې حتی هین تر یو وخت پورې د دې په غفلت کې د دې په گمراهی کې دی پرې دا حتی هین تر یو وخت پورې یا حسبون انما نبدهم بهم مال و بنین آیا ګمان کوي دي انما نمدهم چې موږ با زیاتی کو دی لرا بي امداد بو کو موږ دي سره مال و بنین د مال او اولاد نه موږ بدیل مال زیات کو موږ بدیل اولاد زیات کو نصارع لهم فی الخيرات نصارع لهم فی الخيرات ايحسبون لاندنا آیا وربکو منگا دیلا پتا دے بانی خیر لرا بل لا یشعرون بلکہ داخل شعور نہ لری دی دا خیر تمدار دی منگ دا خیر ملاویگی آیا کار سکوا کار کوا دا دشمنائی کار کوا دا مخالفت او امید لرا دا سشی دا خیر داسی نکیگی دنیا کے قداسی دے اکڑا نال دغه به سر والی په لوړ مې ویل سر والی یو طرف ته تک لګای کنزل کې بد را دی وې او بل طرف ته لګای خیر غواړي دې خلکو بیا خیر نه ورګېسو کنزل وته کې خیر راکوي نال دغه لګیا دې په غفلت کې اخته په گمراهی کې اخته او دې دا ګمان کوي چې موږ بزیات کو دی لره د دې مال نه اولاد نه او زیات وربکو دی لرا خیرونا بل نایشون بلکہ دی شعور نہ لری ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون یقینا دا خلق د خپل رب د عذاب د هیبت نه پیر کی دی یریږي دا غینا والذین هم بیاات ربهم یؤمنون ادا کسان دي چې د خپل رب په آیاتونو باندې ایمان راوړي بیا د مؤمنانو صفاتونه دي صفاتونه بیا ان شاء الله بیا به وایي
ثم ارسلنا رسلنا تترا ثم ارسلنا موسی واخاه هارون بیا راولېږه موږ موسی علیہ السلام او د هغه ورور هارون علیہ السلام بآیاتنا خپل آیاتونو باندې وسلطان مبین په دلیل ښکاره باندې الی فرعون ته وملئه غټانو د هغه ته فاستکبرون د خلکو تکبر وکړو وکانو قوما عالین او دې قوم تکبر کوونکي لوی کوونکي فقالو نو وی انؤمن لبشرین مثلنا آیا ایمان راوړو مونږه په دو انسانانو باندې بشرانو باندې مثلنا زمونږ غوندې وقومهما لنا عابدون او قوم د هغې زمونږه غلامان دي فکذبوهما نو دې خلکو تکذیب وکړو د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام فکانو من المهلکین نو شو دي د هلاک شوونه ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون یقینا ورکړی مونږه موسی علیه السلام له کتاب د پاره چې داخله هدایت بیا مومي وجعلنا ابن مریم و امه آیتا او ګرځولی مونږه ابن مریم عیسی ابن مریم علیه السلام لرا و امه آیتا او مور د هغه نښه واویناهما الی ربوة او ټکانه ورکړو مونږه هغې لره الی ربوة سربې ځمکې ته ذات قراري و معین چې هغه قراري والا و چینو والا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولانو خورئ د پاکیزه او رزقونه او عمل کوئ صالح انی بما تعملون علیم یقینا زه په هغه څه باندې تاسو کوئ پوه یم وان هذه امتکم امة واحده او یقینا دا ډله ستاسو دا ډله یوه ده وانا ربکم فاتقون او زه ستاسو رب یم نو خاص زمانه ویرېږئ فتخطوا امرهم بینهم زبورا نو ټوکړې ټوکړې کړو د خلکو دین د دې پیغمبرانو بینهم په خپل منځ کې زبورن ټوکړې ټوکړې کل حزب بما لدیهم فرحون هر یو ډله په هغه څه باندې چې د دې سره د خوشحالي کوونکي دي مخکې الله رب العزت ویلو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بعضې منئ بعضې نه منئ نو دې بعضې راغستې دي یو څه بعضې بل څه راغستې دي اگر دین ټول راواخلئ فذرهم نو پرېږدي لره فی غمرتهم په ګمراهۍ د دې کې فی غمرتهم په غفلت د دې کې په بېخودۍ د دې کې حتی حین تر یو وخته پورې آیا یحسبون انما نمدهم آیا ګمان کوي دي چې موږ به زیاتي کو د دې دپاره من مال و بنین د دې د مال او اولاد نه نسارع لهم فی الخیرات آیا په تادی به ورکو موږ دې لره مخکېوالی به وکړو موږ د دې دپاره د خیر په کارونو کې بل لا یشعرون بلکې دې شعور نه لري ان الذین هم من خشیة ربهم مشفقون دا یقینا هغه کسان چې دي د خپل رب د عذاب د هیبت نه په یره کې دي یره کوونکي دي والذین هم بآیات ربهم یؤمنون او دا کسان دي چې دي د خپل رب په آیاتونو باندې ایمان راوړي الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم قنا عذابك يوم تبعث